حدیث مبارک کې راځي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه په جمعات کې ناستو اعتکاف ته. نو دی چې په د جمعات نه ووتو نو یو صحابي ناستو ډېر پریشان خفه ناستو. نو دې تېنه تپوس وکړې ای زما ملګريه زه چې تا ته ګورم ته خفه یې ته ولې خفه یې غمجن یې څه مسله درته ده؟ نو هغه ورته وي او ما ته یو مسله شته دی. وی څه مسله درته ده؟ مسله را باندې دار چې په ما باندې د یو ملګري قرضه ده، زه قرضدار یم او د نبي علیه صلات وسلام روزي مبارکې ته یې داسې لاس ونیو وی زما د په عزت باندې قسم وي چې زه دومره طاقت نه لرم چې هغه قرضه ادا کړم. ما سره څه شته دی نه او قرضدار یم، هغه خپلې پیسې غواړي، هغه رانه پیسې غواړي او ما سره شته دی نه، او قسم په الله ما سره پیسې نشته چې هغه ته یې زه ورکړم. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ورته وفرمایل زه ستا سپارښت وکړم هغې کس ته، کوم کس چې درنه پیسې غواړي زه ورته سپارښت وکړم چې هلکه ته صبر وکړه دا پیسې ته مه غواړه شته ورسره نه. هغه ورته تا ته چې څنګه مناسب ښکاري نو هغه شانتې وکړه. نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روان شو، د جومات نه ووته فیضار یې پخپو کړو. اوس ناس اعتکاف ته دی ښه، روان شو د جومات نه ووت پیزار یې پخپو کړو. چې په لار روان شو نو دغه صحابي ورته وایي په چا چې قرضه وه وی ای د نبي علیه صلات وسلام د ترزیه، ای د نبي علیه صلات وسلام د ترزیه خپل اعتکاف دې جویر کو. ته خو اعتکاف ته ناست یې، ته خو د جومات نه راوتې، نو د جومات خو دې وځي اعتکاف ماتېږي، نو خپل اعتکاف جویر کو. نو هغه ورته وي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وفرمایل وی نه ما نه خپل اعتکاف نه دی، ما نه خپل اعتکاف ما ته خپل اعتکاف یاد دی، خو د نبي علیه السلام روزي مبارکې ته یې داسې لاس ونیو ما د دې روزې د صاحب نه اورېدلي دي. او چې دا خبره یې څنګه وکړه که نه وي ما د دې روزې د صاحب نه اورېدلي. نو عبدالله بن عباس رضی الله عنهما په ژړا شو، د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې. وایي ځکه زموږ د جدایۍ نه لا ډېر ټایم نه دی تېر شوی، زموږ نه اوس جدا شوی دی. کله یو مسلمان د بل مسلمان ورور امداد کوي په سخته کې الله تبارک وتعالی دته د لسو کالو د اعتکاف ثواب ورکوي، د لسو کالو د اعتکاف ورته څه ورکوي؟ ثواب ورکوي. ما د دې روزې د صاحب نه اورېدلي دا خبره چې کله یو مسلمان د بل مسلمان په سخته کې امداد کوي او د هغه په کار راځي الله تبارک وتعالی ورته د لسو کالو د اعتکاف ثواب ورکوي، د لسو کالو د اعتکاف. الله او بیا نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي کله چې یو انسان د الله د رضا دپاره یو ورځ اعتکاف وکړي، څومره؟ یو ورځ اعتکاف وکړي، الله تبارک وتعالی د دې انسان او تر جهنم ترمنځ 3 خندقونه جوړوي، 3 خندقونه، او د یو خندق پلنوالی دومره دی لکه ځمکې او تر اسمانونو چې څومره منځ فاصله ده، د ځمکې او تر اسمان ترمنځ چې څومره فاصله ده دومره د یو خندق فاصله ده، او الله د دې انسان او د جهنم ترمنځ 3 خندقونه داسې جوړوي. څو ورځې اعتکاف وکړي؟ یو ورځ. نو چې کله یو انسان 10 کاله اعتکاف وکړي، 10 کاله اعتکاف وکړي، 10 کاله، او د 10 کاله اعتکاف د ثواب په څه باندې میلاویږي؟ د یو مسلمان ورور په سخته کې په کار راتلل، د یو مسلمان ورور په سخته کې په کار راتلل. نو موږ خو د ټول کال انتظار کو چې زه به روژه به راځي او اعتکاف ته به کښېنم، الله دې درنه قبول کړي، ډېر زیات ثواب لري. خو ستا سره د اعتکاف نه داسې علاوه بل یو عمل موجود دی چې د اعتکاف نه زیات ثواب لري. تا سره ټول کال دا عمل موجود دی، ټول کال تا ته موکه ده. کومه موکه ده؟ د یو خوار غریب په کار راشه، څوک په سخته کې مبتلا دي دغه په کار راشه. په کار راتلل دا نه دي چې ته یوازې پیسې ورکې. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې ته که نه نو د دغې صحابي قرضه یې نه ادا کوله، د کومې خبرې دپاره ته چې د سره پیسې نشته ته ورته لږ وګوره سپارښت یې کو. نو دا نه ده چې ته یو سړي ته پیسې ورکړه، نور هم ډېرې طریقې دي ته په هغې سره د خوار غریب امداد کولی شي. سپارښت خو یې کم از کم کولی شي که نه، تسلي خو ورکولی شي که نه. یو سړی په درد کې مبتلا دی، په تکلیف کې مبتلا دی، دا نه چې ته ورله پیسې ورکړه، تسلي خو له کم از کم ورکړه که نه، تسلي خو ورکولی شي که نه، الله درته په دې اجر درکوي. نور څه نه شي کولی، سپارښت خو له چاته کولی شي که نه، لکه دا سړی په سخته کې مبتلا دی، خیر دی، ته
ته سره لاس وکړه سپارښت خو کولی شي که نه نو د یو مسلمان سره امداد کول هغه سره لاس ورکول د هغه سره ودرېدل دا د 10 کالو د اعتکاف نه زیات ثواب لري موږ د اعتکاف په لټون کې یو خو د یو مسلمان په امداد کې نه یو د یو مسلمان په درد کې په کار راتللو نه یو بلکې الټه داسې کو چې د هغه په زخمونو باندې مالګې دوړو څوک په تکلیف کې مبتلا شي که نه زموږ د اکثرو مسلمانانو کار دار چې د هغه په تکلیف کې اضافه کوي هغه په هغه درد کې اضافه کوي د هغه د درد کې اضافه مه کوه د هغه د درد مرهم جوړ شه د هغه په درد کې کمی راوله مونږ ته دا د شریعت حکم دی او دا د شریعت مسله ده نو به هر حال اعتکاف تیر شوی دی الله دې قبول کړي رانه خو د اعتکاف نه راسره غوره هم یو عمل موجود دی هغه کم یو دی د یو خوار د یو غریب د یو دردمن انسان په کار راتلی نو دا خو به انشاءالله ټول کال کو کنه د چا د زخم د پاره به مالګه نه جوړیږو د یو خوار غریب د یو دردمن د زخم د پاره به انشاءالله مرهم جوړیږو دا قص کول پکار دی دا عزم پکار دی دا څه بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز خسته واقعیات او بیانات میلاویږي او د خپل ملګرو سره لازم شریک کړئ والسلام ډیره مننه